أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني متفق عليه وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة دی وقت کی دا کتاب الصلاة دی باب کی یو سو احادیث وایو اولنے حدیث دا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت بانے دے دیوی چی ما دا پیغمبر علیہ السلام نا یوزل تپوسو کو چی اے دا اللہ پیغمبرہ آسی خودم اسلام پا تقاضو کی ډیر کارونه دي چې هغه بهترین اعمال دي خو ما ته یو وخیا چې هغه ډیر خوښي الله ته او د الله رسول ته حضرت عبدالله ابن مسعود وی رضی الله عنه چې ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې ما ته په اسلام کې بهترین عمل وخیا چې د باغی عمل أي الأعمال أحب إلى الله كم عمل دے چی اللہ دا دیر خوخ دے چی دا خوخ عمل نو قال پیغمبر علیہ السلام راتو وی چی الصلاة لوقتها پخپل وقت منز کول پا وقت بانی منز کول دا دین بہترین عمل رولشتن زمونږ عام مسلمانان چې نو هغې چې د مونځ د اهمیت نه نه خبر او د مونځ خوند الله تعالی نه ورکړی نو هغه چې ته ورته د مانځه ټیم دی نو زر برسې کړی ته وګورې وخت شته ورېږه پاسم او دا کمزوري د نارینهو په نسبت بیا په زنانو کې ډېره زیاته چې اکثر وخت مونځ کوي نو وخت آړی حتی دا چې د پریوتو وخت راشي د ختمېدو وخت راشي نو بیا مونږ وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الصلاة لوقتها په خپل وخت باندې مونځ کول دا د ټولو نه بهترین عمل او وخت د هر وروسته بیا ووایو چې د هر مانځه ځان له ټیم دی نو په دې وخت کې بیا په اول وخت کې مونځ کول چې دا بهترین دی چې سړی په دې اول وخت کې مونځ وکړي زمونږ خلک نیمه ګنټه مخکې بانګ وکړي موږ مونځ په څه ټیم کوو او باندې او بانګ څه ټیم کوي ها یعنې ګنټه مخکې بانګ کوو اکثر پکې ما په د ګنټې نه مخکې کوي اکثر ګنټه مخکې بانګ کوي نو په کم ټیم کې دا مونځ ډېر زیات بهتر دی چې دا بانګ وکړي مونځ ټیم داخل شي او په دغه ټیم ته نږدې ټیم نو مونځ کې په لور خاطه او بانګ کې په نیمه شپه نو دواړه خوند کوي مونځ غوره مونځ بیا هغه دی په مونځونو کې چې دا په دې اول وخت کې سړی مونځ وکړي یعنې د وخت یې وکړي نو الصلاة لوقتها په وخت باندې مونځ کول دا بهترین عمل دی نو چې کله استاد سړی له جواب ورکړي
او د ده پې زړه د ده د طبیعت مطابق جواب میلاو شي نو بیا سړی وایي چې نورې مې ورڅخه خبرې وکړه نو دی وایي بیا مې دې تپوس وکړو چې ثم ایو د مون نه علاوه بل نو یې هغه راته وویل بر الوالدین د مور او پلار سره ښه سلوک کول د مور او پلار سره ښه سلوک کول د مور او د پلار سره د ښه سلوک مطلب دا دی چې د مور د ناراضه کولو یا د پلار د ناراضه کولو نه ځان ساتل د خپل وس مطابق د خپل وس مطابق کله کله داسې وشي چې دا پلار او مور دا چې نو دا بس تش په خیرو عادت شي مور چې نو خدای دې میرات کا خدای دې میراته کا لاس دې مات شي خپې دې ماته شه نوڼۍ راولي دی شي دا خیرې کوي په مخه چرګه چې شړي هم نو خدای دې خاوند میرات کا ځان یادوي بچی چې دغه کوي نو خدای دې په ځای کښېنوه ځان ته خیرې کوي ځکه بیا کړنچېږي خو دقه مور کړنچېږي بیا خو لکه پلار ځان نه مزدورۍ تللی کړنچېږي مور نو په دې وجه باندې بیا د دې پلار نه او د دې مور نه د خیرو مشین جوړ شي او بچی چې کله د ابۍ دادا سره مخالف شي نو بیا بچی د ابۍ دادا دپاره د سر جوړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دویم عمل چې هغه الله ته ډېر زیات خوښ دی هغه دا چې د مور او د پلار سره بهترین سلوک سړی کوي نو دا عبدالله وی قلت ثم ایو بیا مې دې تپوس وکړو چې د دې نه علاوه بل کوم بهترین عمل دی نو پیغمبر علیه السلام راته وی الجهاد فی سبیل الله د الله د دین دپاره د الله د دین د اقامت دپاره د کور نه وتل د الله د دین د اقامت دپاره د کور نه وتل بس دا د ټولو نه بهترین عمل دی اول څه شی ویلی شو لمونځ په وخت باندې او دویم شی ویلی شو د مور او پلار سره ښه سلوک او دریم څه ویلی شو جهاد فی سبیل الله خو دا اله چې سړی مسلماني د ټولو نه اول بهترین عمل چې دی نو ایمان دی د ایمان نه وروسته دا حالتونه دی وایي چې حدثني بهن پیغمبر علیه السلام به دا خبرې ما ته بیانولې وایي کاش لو استزدته لزادني که ما ته نور تپوسونه کړي وی نور به م راته ویلي وی خو ده درې ځل مې دې تپوس وکړو نو یې څلورم تپوس مې دې بیا ونه کړو که ما ته کړي وی نور به م راته البته په مختلفو احادیثو کې د خیر العمل چې دی خیر الاعمال یا بهترین عمل چې دی افضل اعمال د هغې تذکره شوي لکه کوم ځای کله خو اخلاقو ته بهترین عمل ویلی شوی دی دغه شانې حضرت جابر یو صحابي دی هغه فرمایي رضی الله عنه چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې وویل چې مسلمان نه پېژنې لمونځ به نه کوي د مسلمان او د کافر په منځ کې ښکاره فرق په لمونځ کې چې په مانځه کې سړی څه شو د دې مطلب دا دی چې ایمان یې 2 نمبر دی مسلمانی یې 2 نمبر دی چې په مانځه کې ټیټ و د دې مطلب دا دی چې د دې سړي مسلمانی دا سره دا 1 نمبر کې نو ځان ته به ګورو کور ته به ګورو که په ځان باندې نظر اچې نو ځان ته وګوره چې یاره ته په لمونځ کې په وخت لمونځ کې که نه کې 5 ټیمه پابندي کې که نه کې د هغې د خشوع او د خضوع خیال ساتې که نه ساتې که ساتې د دې مطلب دا دی چې ایمان در پکې شته او که نه ساتې د دې مطلب دا دی چې ایمان دې کمزوری دی او په کور کې بیا خلکو ته ګوره چې کوم سړی په مانځه کې تکړه دی یا کومه ښځه تکړه ده د دې مطلب دا دی چې د ایمان مضبوط دی او چې کوم سړی په مانځه کې کمزوری دی لمونځ نه کوي یا لمونځ کوي خو ناوختی کوي یا لمونځ کوي خو خشوع خضوع پکې نه ساتي نو د دې سړي په ایمان کې فرق دی نو حضرت جابر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د سړي د کفر او د مسلمانۍ په منځ کې فرق چې دی په لمونځ باندې دغه شان حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه هغه یو صحابي دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تقریر کاوه د مانځه په باره کې خبرې راته کوله نو دا تقریر راته وکړو 5 صلوات څو منځونه دي بچا د ورځې 5 منځونه دي 5 صلوات 5 منځونه دي افترضهن الله چې الله په موږ فرض کړي من احسن وضوءهن چا چې خیسته او دس وکړو چا چې خیسته کو او دس کو خیسته او دس دې ته وایي چې د فرضو خیال یې وساتي د سننو خیال یې وساتي د واجباتو د مستحباتو خیال یې وساتي
لکه اوس پرون دلته کې یو 2 لکان په جماعت کې راکړو جماعت کې وبنه وي قادر لاله پرون چرته بتلم نو وبنه وي نو یو په ټوټه کې خله منډل یو بل وتل کې استنجا کوي او هغه پوکي کوي زه وبره وباسي دغه نه په زور باندې نو دا اوس خستاو ته چې خدای بلنه لکړه کني دی دغه شان سره برن براچی او په ولاړې باندې ولاړل جامو تم دار یو لاندې زس خالي دا غیم خیال نه سات یعنی دا او د ټولو آداب خیال وسات او بیا وصلاهن لوقتهن او بیا دغه موږ په خپل ټیم باندې وکړو واتم رکوعهن او بیا رکوع په صحیح طریقه وکړو الکه مدثر نوم دی شهزاد چې کله موږ کوي نو د سیمون کوي الله اکبر نو سمع الله لمن حمدا سمع الله لمن حمدا برته پورته کېږي نه پرځ یا سجده کوي نو الله اکبر سبحان بلا سبحان بیا سبحان بیا سبحان بیا کړه چې کچل پښه دې سره روجت کنه ټک بیرته سره کی دا نه اتم رکوعهن وسجودهن رکوع هم صحیح وکړه او بیرته سجده هم صحیح وکړه وخشوعهن او په دمدمه منځ په دمدمه کوه خشوع عجزي کان له علی الله عهد الله پزان باندې دا وعده لیکلی د دې سړي لپاره چې کوم سړی منځ او دس په صحیح طریقه باندې کوي الله د ځان لپاره دا وعده د پد باندې ان یغفر له چې الله به بخي د دې او دس او د منځ په ذریعہ الله ولدا لازم کړی خپل طرف نه ودا وعده ان یغفر له چې بخنه بوله کوي ومن لم يفعل او چې کوم سړی د شي مونږ نه کوي مونږ کوي خو د مونږ خیال نه ساتي مونږ کوي خو خشوع پکې خیال نه ساتي د رکوع خیال نه ساتي د سجدې خیال نه ساتي د وخت او د نا وخت خیال نه ساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فليس له على الله عهد دا الله اس وعده د سنشته ان شاء غفر له کبخیه خپل خوخه وان شاء عذبه او کله دې سزا ولا ورقي د الله خوخه حضرت ابو امامه رضی الله عنه دا بل صحابي دی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو جامع لفظ وایي چې صلوا خمسه 5 وخت مونږ کوي وصوموا شهرکم او چې د روزې میاشت رااله روزې نیسئ او وادوا زکات اموالکم او د خپلو مال نه زکات وباسئ واطیعوا ذا امرکم او چې کوم خلک ستاسو مشران دي د مشرانو ادب کوئ خیال ساتئ حکم یې منئ تدخلوا جنت ربکم چې د خپل رب جنت ته په خوشحالۍ باندې لاړ شي او عمرو بن شعیب هغه د خپل نیکنه د پلار نو بیا د نیکنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل به مونږ چې مرو اولادکم بالصلاه په کور کې چې تاسو کوم بچی دي تر موږ حکم کوي بچی چاته وي زموږ په شناختی کارت کې لیکلی خاندان نمبر 1 250 1000 लाख करोड़ خاندان نمبر یې ورکړی د خاندان دا نمبر مطلب دا دی چې نابالغ هلک دی واده نه دی کړی نو دې ته بچي وي او چې واده وکړي بیا ورته خاوند وي نو دا بچي چې دي نو دا د نابالغه د ماشومان بچي دې بچو ته رموز حکم کوي بچي مانځل راوړي مانځل لګي میندو ته بچي د کور د کټونو نه پاسوي مانځل ولګي او پلارانو دوی ورشه بچی را پاسوي چې منځو کې بالصلاه د منځ حکم ورته کوي وهم ابناء 7 سنین چې وکاله عمر پوره شو بیا ورته منځ حکم کوي او وضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنین او چې له شو کالو ته ورسي او من نکړي نو په دې ولاړ مسبخین ولا ترک ورکوه چې کپه سو بیا په ځل مسو ته مې دی وی خیر دی وړو کې نه دی سم چوکا ولا پیدا کړ چوکا وهم ابناء 10 سنین چې لس کاله وشي او بیا مون نکي ډانګي وسره سمو وفرقوا بينهم في المضاجع او چې کله د لسو کالو نه وړي بیا وسره چلو کا به پکټ کې بیل کا بیل کټ بیا په یو کې مزه راکو مطلب خدام شو خدایم شو چې به د کور نه بسیو بس چې مون نکي د کور وشو وفرقوا بينهم في المضاجع به چلو کا بیل کا نو دا معنی شو چې کټونه ولا بیل کا او دا معنی شو چې کور نه بسیو شو چې کور کې پرې نه دی بیل مازه شیدونه په کور کې پرې نه دی دا غضب دی غم دی دا به برکتی راوړي کور ته دا کور نه لري رواه احمد وعن انس قال جاء خجي
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت دے قال دے وی سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو چے ای الاعمال احب الاللہ کم عمل اللہ دا ډیر خوخ دے قال نو پیغمبر علیہ السلام رات ہوئے الصلاة لوقتها پخپل وقت منز کول قلت بیامی وتوی ثم ایو پدویم نمبر کمی و بہترین عمل لے قال غرات ہوئے بر الوالدین دا مور بلار سر خسلو قلت بیامی وتوی ثم ایو دا دین رست کمی و خدے قال غرات ہوئے الجہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ بہترین عمل دے قال دے وی چه حدثنی بهن پیغمبر علیہ السلام بما تدا بیانول ولو استزدته کنور تپوسونه می تکړی وی لدادنی نور جوابونه به مرا کړی وی ومتفق علی وان جابر عند حضرت جابر نے روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بین العبد و بین الكفر ترک الصلاه د مسلمان بندا او د کفر په مقابله کې فرق چې د په منځ باندې کې رواه مسلم. وعن عبادة بن ثابت قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادة بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي 5 صلوات پنځه منځونه دي ابتردهن الله تعالی چې الله فرض کړی دي من احسن چا چې خسته وکړو وضوءهن او دس دمن وصلاهن منذ وكل وقتهن په خپل وخت واتم رکوعهن وخشوعهن دا غي د رکوع دا غي د خشوع خیال او ساته پوره وکړه کان له نو د الله د پاره دی د دې بنده د پاره دی علی الله په الله باندې عهد الوعده ان یغفر له چې الله تعالی ورته بخنه کوي ومن لم يفعل کچا د سی ونکړه فليس له نشر در پاره الله په الله باندې عهد سوادا ان شاء غفر له کله بخیم بخی و ان شاء عذبه كعذاب ولا ورکی په دې خیال نه ساتلو هم الله خوخره. وعن ابي امامه ابو امامه روایت درته قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلوا خمسکم پنځه ټیمه مونږ کوي وصوموا شهرکم د روزې د میاشتې روزه نیسئ وادوا زکات اموالکم او د خپل مال زکات ورکوي واطیعوا ذا امرکم او د خپل امیرانو حکم منئ تدخلوا جنة ربکم چې د خپل جنت د رب ته داخل شي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن شعيب روایت نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پلار یې کنه چې مرو اولادکم بالصلاه منځ کوي خپل بچو ته حکم کوي بچو ته مانځه وهم ابناء 7 سنین کله چې د وو کالي وضربوهن وهي عليها فدي وهم ابناء 10 سنین کله چې لسو کالو ته ورسي وفرقوا بينهم في المضاجع او بیا په بسترو کې بیل بیل کی رواه ابو داود وكذا رواه بشرح السنه وفي المثابي عن صبر بن معبد. وعن بريده د بريده روایت دی رضی الله عنه قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دی العهد الذي بيننا وبينهم چې زمونږ او د الله په منځ کې معاهده ده زمونږ او د دې خلکو په منځ کې یو معاهده ده زمونږ مراد څه نه سوچا مسلمانان او دا غینه مراد څه منافقان د منافقانو او د مسلمانانو په منځ کې هغه وعده چې پاره سره معلومه چې دا منافق دی که مسلمان دی نو هغه الصلاه منځ دی په منافق باندې منځ کول ګرانی نو دا خو د دې مطلب دا چې زمونږ په دې معاشري کې خو د منافقانو سم دغه څه دی د درمو ګړډي پراته دي زمونږ او د منافقانو په منځ کې فرق چې دی نو په فقې کې په منځ کې په من ترکها فقد کفر چا چې منځ پرې خودو نه کاو د اصل کې د کفر عمل کوي. رواه احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا